أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ننني درس की إن شاء الله العزيز सूरत नहल पारा नंबर 14 रुको नंबर आयात नंबर 91-92 द्वा आयातुन जनु आगवेले कीगी वसगोया दा आयात द माकबल आयात द पारा जनु आगत तिम्मा और दागे तफसील हम दे बाकी आयात के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाइल कि अल्लाह पाक तास्त इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। अल्लाह जल्ल जलालुहु तास्त द अदल एहसान अखपलवान सुरचे नागला इखलास कोल द दे हुक्म कयो द गुनाहों द कारुन मुचने नाग मन कई नवज दे आयात की अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई व औफू बि अहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम तासु आगद अल्लाह जल्ल जलालुहु अहदुन और लफ्जुन आग पूरा कहीं तासु अल्लाह जल्ल जलालुहु सोर कम अहद और लवस कड़ो नो अखपल आग अहद लवस पेमान चने आग पूरा कहीं आग लवस और अहद सो नो मंगा चने आलम अरवाह के टोलो अल्लाह जल्ल जलालुहु चने आग जमंग रूहुन कला पैदा करल नो जमंग नेदा इकरार वागस्तु अलस्तु बिरब्बिकुम नो तर द क़यामत द सबा पूरी च सुमर हम जैन आगर रूहोन राजी नो दे टोलो खल्कु जैन आग पयौ आवाज सरोवे लो कालू बला आओ अल्लाह तु जमंग जैन आग सही रबे उस दग अहद जैन आग पूरा कौल चिदा अल्लाह जल्ल जलालुहु जैन आग खालिक व गणे अल्लाह मालिक व गणे अल्लाह राज़िक व गणे अल्लाह हाकिम उगणे नो द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर टोल हुक्मना पज़ेर रावड़ल और मनहियात न बच केदल द अल्लाह अहद पूरा कौली लगवास मंगा अक्सर सोक तपोस की ताल ईमान मुजमल या ईमान मुफसल दर्जी मंगवाई आओ माल राजी और ब्यावर तो वायो पाई कि मंग यो जुमला चने आगवायो वक़बिलतु जमीअ अहकामिही मंगे चने अल्लाह टोल अहकामात चने आग कबूल करी او خی پډه کخله باندې هم وایو چې دغه ځانچنیانو هغه او درازي حالن کې قبل تو جميع احکام کې مونږ یو حکم هم نه قبول کړی قبل اول دې ته نه وای قبل اول خو دې ته وای چې هغه حکم د انسان په ژوند کې راشي درته چنیانو هغه په عمل کې راشي مونږ کوم حکم د الله چنیانو هغه پورا کړی کم یو حکم مجنیانو آغا اللہ حکم دا مغاڑ خودی دا حضور کمی طریقی دا چنیانو آغا منگا غاڑ خودی صرف بجب بانے چنیانو آغا دا خبر کو قبل تو جميع احکامی ہی چی منگ دا اللہ طول احکامات چنیانو آغا قبول کردی قبولیت چنیانو آغا دیسی نہیں اللہ دی آسان کرا دا نزاک اللہ وی اوفو بی عہد اللہ اللہ سره مجھے کمی وعدے کړی دی د یزوب الله ستا حکم منم تو به می رب استانه ما سوا به می بل رب نه ستا په احکامات باندې بچلیږم کم شذون راته توی چې دا مکو هغه ټول نه بزان من کوم دا ټول خبرې په زیر راوړل نن داغه ته وګورو هر سړی په خپل ګریوان کې سردن نه کی د دوه پته ولګي چې زه څومره د خدای باغیم او سوره سو د خدای بنده چنه هغه ما کی بندگی څومره ده او زما کی بغاوت چنه هغه څومره ده اذا احدتم که هر کله چې تاسو یې هغه وعده وکړي او دغه شانتی پاپس کې چې هم کم عهد او لوزنو کې نو هغه پورا کوي زکات سے مبارکه کې راضي وخت کې سو کرته مونږ ویل الله پیغمبر فرمای لا اسلام لمن لا عهد له دا سړی د اسلام معتبر نه چې د خپل عهد او لوز باندې چې نو هغه ولاړ نه د خپل عهد او لوز نه آنه پورا کوي
بل حدیث مبارکه کې راځي مسلم شریف چې نو هغه روایت دی، نور حدیثونو کتابونو هم ذکر کړي، ترمذی وغیرہ ډېر شیو ذکر کړي. نو پای کې چې نو هغه د الله د پیغمبر فرمان دی آیت المنافق ثلاث، د منافق چې نو هغه 3 علامتونه دي. نو په یو پای کې دا دی اذا وعد اخلف، چې کله دی وعده وکړي نو دی د خپل وعده چې دی نو هغه خلاف ورزي کوي. دویم ولا تنقضوا الايمان، الله وی تاسو مماتو خپل قسمونه بعد توکیدها، ورست د هغې چې نو هغه د مضبوطېدلو نه، ورست د هغې د پخولو نه. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، او بېشکه تاسو جوړ کړی الله پاک په خپل ځانونو باندې کفیل ضامن. یعنی تا چې کله یو کس سره خبره کوله یا د یو کار کو نو تاوی زما د قسم چې زه به دله دا کار کوم، ما قسم چې نو هغه خوړو، نو الله نوم چې نو هغه تا واغستو، الله دې په خپل ځان باندې ضامن او شاهد کړلو. او بیا د هغې نه وروستو دغه قسم چې نو هغه ماتې، نو خپل قسم به ماتې نه، په دغه قسم باندې چې نو هغه به برقرار اوسېږي. دا به چې نو هغه رسي. ها که چېرته چې نو هغه داسې قسم دې خوړلی یو دیني کار ته، د خیر کار ته، نو بیا به خپل دغه قسم چې دی نو هغه ماتې. لکه څنګه چې واقعي افق کې راځي، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا حضرت مصطح بن اساس رضی الله تعالی عنه ته چې نو هغه مصطح بن اساس رضی الله تعالی عنه ته چې نو قسم یې خوړلو چې ما به اوسه پورې د باندې کم انفاق کو خرج مې کولو، نو دی هم په دې کې راغلی زه به نن نه بعد په د باندې قضیه نو خرج نه کوم. الله جل جلاله سورة نور کې آیت راولېږو ولا یأتل اولو الفضل منکم، تاسو کې چې نو هغه د مال خاوندان، د فضل خاوندان، خدای په احسان کړی، دوی چې دی نو هغه د خیر کارونو ته دي ګورئ قسمونه نه خوري. خپل حضرت جان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل قسم مات کړلو او د خیر کار، نو خیر کار ته به قسم نه خوري، کاغذ دې څه خوړلی نه دا به ماتې. خو غلط کارونه یا اسی عام یو خبر کې چې نو هغه قسم دی خوړو، نو بیا به کوشش کې حتی الامکان چې د خپل قسم باندې قائم او دائم اوسېږي. ان الله يعلم ما تفعلون، الله وی الله چې نو هغه پوهېږي په هغه څه باندې چې تاسو کوئ. یعنې تاسو دا قسم د څه لپاره خوړو؟ دوکې ورکولو دپاره دې خوړلو، آسې پراټ چې نو هغه دې کولو یا بل څه چې نو هغه، الله وی په دې ټولو باندې الله پاک چې نو هغه پوهېږي، الله ته چې نو هغه پته ده. نو چې کله پې خدای پوهېږي او تا دا چل وکړو او د الله د نوم چې نو هغه د هتک سپکوالی چې نو هغه دې وکړو، نو خدای له به ځې الله وی زه به سره بیا پوه شم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا. نو اوس دې کې نو الله رب العزت په دغه باندې مثال ذکر کوي چې ګوره خپل قسم بیا وروسته مه ماتوئ. نو دا په هغه وخت کې روایتونو کې راځي دا بیا چې نو هغه ضرب المثل جوړ شو، مونږ چې وایي په طور د متل چې نو هغه، نو دا په عربو کې بیا متل جوړ شو. روایتونو کې راځي د هغې مفهوم او خلاصه دا ده چې عربو کې یوه ښځه وه، قریش خاندان سره تعلق ساتو، د هغې خپل نوم ریته او د پلار نوم چې دی نو هغه سعد و او قریشي وه. نو دې ښځې چې نو هغه په مزغو کې لږ فرق ولو، لیونی غوندې کې وه، خرقا حمقا. نو دا چې نو هغه وه، نو چې کله دغه ښځه چې نو هغه لیونی وه، نو دې چې نو هغه به دا خلک څوک به یې وهل، چاته به قارېده، څه به یې کول څه به یې کول. نو بیا یو ورځ چې نو هغې ته چېرته خلک به چې نو هغه تارونه په دا چې نو هغه د بڼي تا کوي چې نو هغه، نو دغه شانتې سرخه ورته میلاو شوه. نو چې سرخه میلاو شوه نو دې وړی راواغسته ځان سره چې نو هغه کېناسته چې په هغې باندې به شور ولګو. نو چې کله هغه شوه نو کور خلک هم خوشحاله شو چې زه شکر دی چې نو دغې خرابرې ته یې مخه شول، اوس نور قصې لانجې غویمې نه کوي. جو دې به نو هغه سرخه به یې کوله، په هغې باندې به یې پړی جوړولو ماسپښینه پورې مازدیګره پورې به دغه شان ناست وه. نو چې ثابت ورځ به یې جوړ کو، جو بیا به ورته واپس کېناستله، جو بیا به یې واپس تار کولو جو په دې چل کې به شپه شوله. جو شپه سباله به چې شوله جو بیا به یې دغه عادت و، د هغې بس یو عادت او کار چې دی نو هغې جوړه شوله، په دغې کې ونختله. نو الله وی لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا. انکاس د نکس جمع ده او دا ویلې کېږي تار کولو ته. نو بیا به چې دی نو هغه ثابت ورځ به یې پړی چې ورغړلو، جوړ به یې کړلو، بیا به ورته کېنه واپس به یې تار کو. نو الله وی داسې مه کوئ، قسم چې دی نو هغه وخورئ، خپله خبره چې نو هغه مضبوطه کړي او بیا د دنیا شي دپاره بیا چې نو هغه ماته کړي.
نو دا بیا مثال جوړ شو چې هغه چې داسې یو کار وکړلو چې د اول په هغې باندې ډېر په شد مد بلېږي او بیا به وروسته چې نو هغه به یې څه کړلو هغه کار به واپس ختم کو پرې به یې ښودو نو د هغوی به ورته بیا دقه شان د دغې ښځې چې نو هغه مثال ورکړو نو ځکه الله پاک د هغې چې نو هغه څه وکړلو مثال یې ورکړلو تاسو داسې مه کېږئ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تكون امه هي اربع من امه الله چې تاسو جوړوي چې نو هغه خپل قسمونه د دوکې ذریعہ فراډ چې نو هغه پې کوئ په خپل منځ کې ان تكون امه هي اربع من امه چې دا یو ډله چې نو هغه چې اوچته شي غالب شي چې نو هغه د بلې ډلې نه نو عربو کې دا دستور د هغوی به مسلمانان یا دوسره څه عهد لوز وکړو نو چې بله مضبوط ډله دا به ورته میلاو شو نو هغه خپل قسم چې نو هغه به یې مات کړو خپل لوز عهد چې نو هغه پیمان به یې مات کړو نو دوی چې نو هغه اوس هم تاسو ګورئ کله چې نو هغه خلک زموږ چې نو هغه دغه ترتیب دی یو پالټۍ کې ورته چې نو هغه لکوټې ثمرات میلاویږي یا ورته د هغې نه لکوټې وهنه میلاویږي یا څه کېږي جدا هغې سره چې سبا نه جدا بل سره چې بله ورځ نه جدا بل سره دغه شانتې چې نو هغه زموږ نن چې د کم ملګری یار دوست چې نو هغه لږ مالدار ښي جدا هغه ملګری سبا له چې هغه نه جدا بل ملګری بله ورځ چې هغه نه جدا بل ملګری الله جل جلاله وینا داسې مه کوئ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم او قرآن قسم یو بل ته کوي نه زه خو داسې یم او زه خو چې په تا مړ یم او تو زما دا یې او زه چې دا یم او دا قصې خو چې سبا یې هغه مفاد او غرض چې نو هغې ختم شي د هغه نه بل ښه میلاو شي غالب میلاو شي چې بیا ټول حق طرف ته چې نو هغه رواني ان تکونه امة هي اربع من امه انما یبلوکم الله به الله چې نو الله بېشکه تاسو آزمي په دې سره وليبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیه تختلفون او خامخا هغه به ښکاره کړي بیان به کړي تاسو ته هغه څه چې تاسو په هغې کې نو هغه اختلاف کوم الله دې موږ د مقاصدو د ژوند نه وساتي و اوفو او پوره کړئ بعهد الله وعده د الله اذا عاهدتم هر کله چې تاسو وعده وکئ ولا تنقضوا الايمان او مماتوئ خپل قسمونه بعد توکیدها وروسته د هغې د مضبوطۍ نه وروسته د هغې د پخوالي نه وقد جعلتم الله او بېشکه جوړ کړی دی تاسو الله لره علیکم په خپل ځانونو باندې کفیله ګواه ضامن ان الله بېشک الله پاک عالم پوهیږي ما په هغه څه تفعلون چې تاسو یې کوئ ولا تکونو او مګي کوي تاسو کلتې په شان د هغې ښځې نقضت چې هغه اوس سپړی غزلها خپل چې دی نو هغه پړی یعنې ثابت ورځ چې کم رشلی شوی وي من بعد قوت وروسته د مضبوطېدلو نه انکاسه تار ټوټې تتخذون ایمانکم تاسو جوړوي خپل قسمونه دخلا ذریعه د دوکې بینکم په خپل منځ کې ان تکون امة چې شي یوه ډله هي اربع اوچته غالبه من امة له بلې ډلې نه انما بېشکه یبلوکم الله ازمیښت کوي په تاسو باندې الله به په دې سره ولیبینن لکم او خامخا به چې نو ښکاره کړي واضح به کې تاسو ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ما هغه څه کنتم چې تاسو فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کولو